قام پرستی د کم حده پورې جایز ده او د کم حده پورې نه ده جایز. 15 خبرې داسې دي چې د قام پرستۍ په میدان کې شریعت قرآن او سنت موږ ته اجازت راکړی دی. نمبر 1، قرآن د قومونو تقسیم مني، د قبیلو تقسیم مني. دا لفظ قوم په دې قرآن کې ډېر زیات استعمال دی او د قوم په دې ټوله دنیا کې اوس 4 تعریف روان دي. یو تعریف خلق د قوم دا کوي چې د انسانانو گروه او جماعت چې کوم ځای کې موجود دي دا قوم دی. قرآن او حدیث کې زیات په دغه معنا باندې استعمال شوی دی. 2، چرته چې اشتراک د نظریې وي دا قوم دی. نو په دغه حواله باندې ټوله دنیا کې مسلمان وایي یو قوم دی ځکه هغوی کې اشتراک ده، نظریې دی. نو قوم او مذهب به یو شو، بیا خبره ختمه شوه. بیا د اسلام پرستو د قوم پرستو جګړه نشته ځکه چې قوم د اسلام مرادف. نو قوم پرستی او مذهب پرستی یو شی شوله. خدای په دغه معنا نه اخلي، قرآن ولور که دغه تعریف نه کوي. نو قوم دویم څه شی دی؟ عبارت دی د اشتراک ده نظریې نه. او دریم تعریف د قوم خلق دا کوي چې قوم عبارت دی د اشتراک د ریاست نه، چې کله په یو ریاست کې خلق د یو قانون لاندې اوسېږي دا یو قوم دی. نو پاکستان یو قوم شو، که پنجابی دی، که سندی دی، که بلوچای دی، که پټان دی. افغانستان ځان له قوم دی ځکه هغه ریاست جدا دی. اشتراک د ریاست چې کله او په دغه معنا باندې تاسو که دا ټکي اورئ، اقوام متحده، اقوام دا د حکومتونو یو یونین جوړ دی په دنیا کې. نو په هغې کې ریاستونه دي، خو د هغې نه دې تعبیر کوي په اقوام فقط خدا و چې داسې ویل ریاستهای متحده دی څه وایي؟ اقوام متحده. نو من ارمل قوم دی، اقوام جمع د قوم شوله. نو پاکستان یو قوم، ایران بل قوم، امریکا بل قوم، الدین جوړ شوی دی یونین، د هغې نوم دی اقوام متحده. نو گویا کې بین الاقوامی حواله سره قوم د ریاست نوم دی چې په یو ریاست کې څومره خلک اوسېږي دا یو قوم دی. او څلورم تعریف چې قوم عبارت دی د نسلي اشتراک نه، چې کله نسل یو شي دا قوم دی. نو بیا پښتون، پنجابی، سندی، ازبک، تاجک دا بل قوم دی. دا قوم پرست جماعتونه چې موږ سره پاکستان کې دي د قوم په د اخري معنا د اخري تعریف یې کوي. نو اوس چې قوم د قبیلې په معنا شو، نو اسلام 15 خبرې تسلیموي د قومیت په حواله سره. نمبر 1 د قبیلې وجود تسلیموي، وجعلناکم شعوبا وقبائل. نو قبائل مجعول د باری دي او مجعولات د باری موجودات د کائناتو دي. نو څنګه به دې انکار کوي؟ نو قوم په منو انکار به نه، او د قوم په منلو سره کافر کیږي نه چې ما پنجابی ومانه او ما پښتون ومانه. نمبر 2، ځکه ځان قوم ته منسوب کې اسلام د دې اجازت درکوي. لکه ته وایې پټان، پنجابی، پښتون. نمبر 3، د قومیت په ذریعه باندې که ته خپل انټروډکشن او تعارف کې نو اسلام د دې اجازت درکوي لتعارف. څلورم، که ته د خپل قوم سره محبت کې اسلام د دې اجازت درکوي. نبی علیہ السلام ته یو صحابي راغی، ورته وایي د خدای پیغمبره امن العصبیة ان يحب الرجل قومه؟ قال لا ولكن العصبیة ان ينصر الرجل قومه بالظلم. نبی علیہ السلام ته یو سړی وایي چې د خپل قوم سره سړی محبت او مینه کوي دا عصبیت دی. نبی علیہ السلام نه، د قوم سره په ناروا مرسته کول دا عصبیت دی. مینه خو فطرت دی، محبت خو فطرت دی. ته په کوم کلي کې پیدا یې د هغه سره د مینه ده، په کوم قوم کې پیدا یې د هغې سره د مینه ده. او 5مه خبره، د مظلوم قوم مرسته کول د دې شریعت څه ورکړی دی؟ اجازت ورکړی دی. ستا قوم مظلوم دی، ته د هغې د ظلم اواز اوچتی، د مظلومیت اواز اوچتی، ته دې اجازت هم درکړی دی.
اوس دغه حده پورې قوم پرستي ما ته لږ وګورئ په دې کې د ټولو نه غټ قوم پرست څوک دی بیا پاکستان کې مولا دی قوم پرست څوک دی مولا تاسو آسان درته تاسو د 10 کالو ریکارډ وګورئ د دې تیرو 10 کالو په دې خاوره کې د حالات خراب دي د پښتنو دپاره جرګې پریس کانفرنس آل پارټیز کانفرنس مرکې احتجاجونه چا ډېر کړي دي ریکارډ چیک کوي تاسو ته به رپورټ دا درشي چې د ټولو نه زیات مولانا فضلالرحمن کړي دي بیا قوم پرست څوک دی مولا دی زه د مذهب خبره هم کوم خو د قوم هم کوم خو زه سیاست په قوم نه کوم دی په قوم باندې څه کوي سیاست کوي 15 کاله په حکومتونه وکړه د قوم یو مسله حل نه کړه په 15 کاله کې د خلکو د قوم څه مسله حل کړه ځان په سېنیټران کړو صوبه کې حکومتونه رااله یو مسله چې ته پوښتنه وکړې د قوم پرستونو چې څه وکړه د 15 کاله یاره وایي چې د صوبې نوم بدل کړه د صوبې نوم په شړق ولا زمونږه مسله د صوبې نوم وو که د صوبې ترقي وه زمونږه مسله د صوبې نوم وو که د بدامنۍ خاتمه وه اقتصادي او معاشي بهتري وه نو تا چې د کمې ورځې نه د صوبې نوم بدل کړی دی د هغه ورځې نه پکې بدامني هم سوا ده مرګونه هم سوا دي او پسمانده هم ډېره ده هلکه پنجاب نوم وله کېده وه خو امن راوله بلوچستان نوم وله کېده وه خو خوشحالي راوله دا جنګ ختم کړه مسله دا ده نو دا د پښتنو په خاورو کې سترګو کې خاورې واچوي یاره چې مونږه خو نوم څه شی دی چې نوم بدل نوم څه خبره ده زما وروڼو د دې 15 خبرو نه اخوا د قوم په نوم تحریکونه چلول سیاست کول پارټیانې جوړول نوجوانان په کالجونو او په سکولونو کې راجمع کول هغې ته د قومیت خبرې کول چې په قوم به راپاڅئ او په قوم به ننګ کوئ او په قوم باندې به ځان وژنئ او بل به وژنئ دې ته قومي عصبیت وایي شریعت کې د دې هېڅ قسمه ګنجایش نشته که ته جماعت جوړی په نظریه جوړ کا په اسلام جوړ کا د اسلام واضح اصول دي چې د مسلمانانو د مهنت د تبلیغ د دعوت او د جهاد بنیاد به مذهبي قومیت وه زما پیغمبرانو تبلیغ چې کاو د مذهب یې کاو که د قومیت یې کاو جنګونه چې کړي دي په مذهب یې کړي که په قومیت یې کړي او زما وروڼو همدغه وجه ده چې نشنلیزم او قوم پرستی دا هغه خطرناک زهر دی چې کله مسلمانان په ترقۍ کې راځي اغیارو په مسلمانانو کې دغه زهر را دننه کې او مسلمانان په خراب دا د سیاسي زوال نښه ده تاسو تاریخ ولټوئ زمونږ دا پیغمبر چې دنیا ته نه و راغلی د عربو به جنګونه کول که نه به یې کول به خو د جنګونو بنیاد څه و مذهب و که قومیت و قومیت و بهی دا اوس دی او دا خزرج دی دا بنو نذیر دی او دا بنو قریظه دی دا قریش دی او دا بنو خزاعه دی او دا بنو بکر دی د قومیت په نومونو باندې چې جنګونه وشو عرب یې داسې تقسیم کړه چې د سیاست په میدان کې زیرو نیت نابود کړه د عربو څه حیثیت دنیا کې نه خو چې زما پیغمبر راغی د جنګ او د دعوت د دلیل او د ټوپک محور جدا شو فرموله جدا شوه چې په قومیت په خبره نه کو په څه به کو په لا اله نو جنګ به بچاوي په لا اله الا الله دعوت به بچاوي لا اله الا الله کور پرېښودل به بچاوي په لا اله الا الله کله ورانول به بچاوي نو چې کله د جنګ بنیاد نظریه شو مذهب شو بیا هغه عرب په ټولو دنیا حکومت وکړه که نه نو پته ولګېدله چې ته کله اسلام پرست او مذهب پرست جوړ شي نو خلک به رایو کې او چې قوم پرست شي خلک به تقسیمې بیا زما وروڼو دا تاریخ داسې را چلوئ دا امت چې په مذهب باندې سره یو د سقوط بغداد پورې
د نظریه بنیاد وه. سقوط بغداد ولې وشوه؟ د علویت او د عباسیت د قوم پرستۍ زهر رادننه شو. د عباسیانو حکومت علویانو نه برداشت کاوه. علاقو خان ته دعوت ورکړه، دومره قوم پرستي وکړله او د عباسیانو حکومت یې دړې وړې کړه او امت خلافت چې په هغه ورځ ختم شوی دی بیا بحال نه شو. دا د څه د وجې نه؟ د قوم پرستۍ د وجې نه او د نشنلیزم د وجې نه. د هغې نه وروسته زما محترم وروڼو بیا تاسو وروسته وګورئ په دې وروستني ادوارو کې خلافت عثماني قایم شو. دا د مسلمانانو د امیدونو دپاره یو آخري کرن چې هغه قایم شو خلافت عثماني. و زما محترم وروڼو خلافت عثماني په څه باندې ختم شو؟ یهودیانو په عربو کې د قوم پرستۍ ناره اوچته کړله او چې کله د قوم پرستۍ ناره اوچته کړله هغه عرب تقسیم شو، دړې وړې شو، خلافت عثماني ختم شو. ستا د پاکستان ولې تقسیم شو؟ تاسو نه تپوس کوم بنگلادیش ولې جدا شو؟ د قوم پرستۍ ناره اوچته شوله. دا نارې چې دي دا د امت د ټول دپاره دي. ښه دا اوس که تاسو خیال کوئ پښتونستان نارې والې کېږي، لر او بر نارې، دا پې څه ماتئ؟ پاکستان پې ماتئ که نه؟ اوس دوی ته ووایه چې پښتونستان جوړولو راځي اسلامیستان به جوړ. پښتونستان ښه دی که اسلامیستان؟ نه در سره مني. ولې؟ ځکه اسلامیستان مذهبي عنوان دی، پښتونستان قومي عنوان دی. اوس په اسلامیستان باندې مل نه ماتېږي. دلته خو بیا پنجابي او سرایکې د دې ټولو کار په اسلامیستان کې کېږي. په پښتونستان خو ملک ماتېږي. ځکه هغې کې خو تا سره بیا د پنجابي او د سندي او د بلوچي کار نه کېږي. او څو ملکونه به ماتوي پښتونستان؟ دو ملکونه به ماتوي. یو به هلته افغانستان ماتوي او بل به دلته پاکستان ماتوي. ځکه دلته د پښتنو سره شریک اقتدار څوک دی؟ پنجاب دی، سند دی، بلوچ دی. هلته راسه شریک اقتدار څوک دی؟ وایه تاجک دی، ازبک دی، پارسیوان دی که نه؟ نو هلته به هغه جدا کړو، هغې ته به سرحد دو، دلته به پنجابي ته سرحد دو. نو پاکستان به ماتو، افغانستان به ماتو، نو بیا به پښتونستان جوړیږي. نو اوس ته ماته ووایه چې ته دوه ملکونه ماتې، نو دا په اسانۍ ماتېږي. د پښتنو د وینو رودونه به وبهېږي، نو هله به دوه ملکونه ته مات کړي. نو دا پښتانه په یو نوي جنګ کې وراچول دي. یو جنګ خو موږ وکړو، اوس بل جنګ. ځکه چې دوه ملکونه ته ماتې خو لاشونه به ورکړې، د لاشونو نه خو بغیر نه ماتېږي. دا نارې جذباتي دي.